دې سبق کې مو یوه دا قاعده ویله چې کله مضارع کې چې د فی نه مخکې تا راغلی وي هغه دپاره دا قاعده ده موږ سره مضارع کله بیا دینه یایې نو مضارع کې د عین بیا مفتوح یایې لکه تفاعله ده که نه دینه مضارع کې ته کله یا تفاعلو مګر عین باندې بیا مغه زبر ده تفاعله ده مغه څه کله مضارع ونه یا تفاعلو عین باندې د زبر رسي خو که بیا د فی نه مخکې تی ورکې نه وي که نه د هغې مضارع ولکم شدي عین کلمه د هغې لاندې زیرل شي لکه استکبره دې ځای کې خو فی نه مخکې تی نشته که نه دې مضارع کې عین لاندې زیر رسي یستکبرو یستفعلو ودلیدو یستکبرو انده شته افتعله تی کې وګورئ فی نه مخکې تی نشته که نه مضارع څه یفتعلو تاعي وګوره زیر راغلو لاندې معلومه شوه چې دا قاعده ده مو سره مجردو کې هم اسیا یې لسه مضارع باندې به غین باندې پیش رسي لکه یکرمو کنه یفعلو یا به مضارع کې لاندې عین لاندې زیر رسي لکه یحسبو یفعلو یا به زبر رسي لکه یسمعو یفعلو غزون ته خبر ده مزیدو کې قاعده ده مزید لکم بابونه دي که چې پی نه مخکې تا راتله خو بیا مضارع کې عین باندې زیر یا نه فتحه یا کته نه راتله بیا اوس کې زیرونه یا دا قاعده تېره شوه مخته ته دریم باب کې یایي چې ګورئ دې کې ته محموز معطل مضاعف له ګردنونه به ښایي ګردنونه بیا ښایي سره سره قاعدې به ښایي بیا ورکې درې فصلونه دي د سوال فصل کې ته محموز ولا قاعدې ښایم بلکې تبع معطل ولا شي بلکې مضاعف ولا شي قاعدې سره سره به اخر کې ګردانات ته کوي محموز هغه شي تیل شي چې حمزه راغلی لکه سأل وګوره حمزه درکې معطل چې تر حرف علت کې راغلی لکه قال یقول کې واو ورکې ده حرف علت واو الفیا تیل شي کنه مضاعف چې تر ډبل ټکر کې لکه شد یشد مد یمد جر یجر فر یفر دې ته مضاعف نیل شي خدای کچې ته حمزه کې تبدیلی څه واکې تغییر وکې دې ته تخفیف نیل شي کبه د حرف علت کې تبدیلی وکې دې ته اعلان نیل شي کبه دوه ټکي یو شوندې روړلو یو د یو کې نو بسلو مشدد غونې جوړ شو پسه د په شاده ولا ګولې ته ادغام نیل شي خاوت ته محموز ولا دوی قاعدې ښایي اول نمبر قاعده دی په باره کې چې کله حمزه بیله تر بیلوي ساکینه وي دی باندې غړوندای وي دینه مخکې که زبر رغلی چې سره بدلوه الف سره که پیش رغلی بیا واو سره بدلوه که زیر رغلی بیا یې سره بدلوه خو دا جایز ده لکه رأسن ده دې کې وګوره حمزه ساکینه ذئبن کیا ساکینه بؤسن کیا ساکینه ده دې قاعدې ته که نامه خلي به تختل شي رأسن ذئبن بؤسن ولا قاعده راسن کې الف سره بدل کا راسن زیبن بوسن جوړ شلو که بیا په خپل اصل باندې بیا داسې رأسن ذئبن بؤسن دویمه قاعده د دې کیا حمزه بیله تر بیله وي نه بیله تر بیله نه دوی حمزې خیوا د ورکې ساکینه وي که نه بله د متحرک وي لکه د دویمه حمزه دې باندې د غړوندای اول حمزې باندې یا به زبر رسي یا به زیر رسي یا به پیش رسي مغه شوندې غلغونې بدله که اول حمزې باندې زبر د دویمه حمزه په الف بدلوه که اول حمزې باندې زیر و دویمه په یې بدلوه که اول حمزې باندې پیش و دویمه په واو بدلوه لکه امنانا آمنا اؤمنانا اومنا ایمانن ایمانن دریمه قاعده مو سره دا چې کله حمزه منفرد بیله تر بیلې خو مفتوحه وي هغه کې څه خبره چې کله حمزه رو لسه زبر ور باندې که د زمین بعد رغلی د پیش نه بعد واو سره بدلوه لکه جو اپن نه جوړ شلو جو اپن که بیا د یې کسرې نه بعد رغلی وي حمزه به یې سره بدل لکه می ارون نه می ارون